ان الدنیا وما فيها كانها سراب. تفسیر مظهری والا فرمائی دنیا او بدی کی جسدی د دې مثال د شګوګل له شګوګل هغه دی چې یو سړی دی هغه صحرا کې روان دی د لری نه د تشدینه هغه د دې شګی نه هغه د ستپ کاری خيږي دی وی وی کی دا وبني دې چې انت لاشي انت وبني دې ته شګوګل ویل شي دا د دوکه ورکړي یا به روډ باندې هغه سړی روان دی د لری نه د روډ نه ستپ خيږي وی کی لری وبني حالانکه هغه وبني نو څنګه چې دا د وبخاري وته وبني دقره کې د دنیا مثال دی کأنها سراب وی کی دا سره شګوګل له دته لری چې دنه په دنیا کې خپل کامیابی ښکارېږي لیکن کله چې د زی انت ورسیږي ته د کامیابی نه دی بیا بل طرف ته چې دنه هغه په دنیا کې باندې وایي چې زه کامیاب شوم نو د زی هغه چې کله ورسیږي هغه بیا د هغه سي کامیابی نه نو اصل کامیابی هغه په سیګرا هغه په آخرت کې او دنیا د دې مثال په هغه شګوګل له چې انسان ته کامیابی ښکاري او کامیابی باندې کې هغه نه لا تحقق د دې لپاره ثبوت نشته دی وما كان بعد الموت فهو امر ثابت لا مرد له او هر چې آخرت دی هغه خو تحقیقي چیز دی هغه ثابت شده چیز دی هغه کامیابی والا چیز دی او بیا فرمایي ذلك ما كنت منه بعيد دا هغه څه دي چې دا به دې ډډه کوله په آخرت کې ورته دا وویل شي تمیلو دا به د دې نه څه کوو میلان کوو د دې نه به ته تللې وتفروا عنه دا به دې منډه وهله يعني تكره الموت تبا مرق هغه بدنه تبا د مرګ نه هغه نفرت کوو وتنكر الجزاء او تبا د جزا نه چې دین هغه انکار کوو دا د آخرت نه څوک راغلی دی او هغه چې دین خبرې پرې کوه دنیا کې وسوسېږي د دې خبرې چې دین هغه کوه د آخرت نه به انکار کوو او د مرګ نه به هغه نفرت کوو د مرګ نه به هغه یېرېږي بیا فرمایي ونفخ فی الصور او کوکیمه والی چې په شمیرې کې نفخة البعث دا شمیرې د دې نه مراد چې دی نه هغه دوباره راپورته کېدو دی یو شمیرې خو هغه دی چې کله هغه والی شي نو قیامت به قایم شي بیا به دوباره چې دی نه هغه څه وخت پس خلک ټول مړی بیا به چې دی نه هغه دوباره شمیرې والی شي اسرافیل علیه السلام شمیرې وایي خلک به دوباره راپورته شي نو دلته چې کوم ذکر کوي الله پاک په قرآن مجید کې ونفخ فی الصور کوکیمه والی چې په شمیرې کې د دې نه مراد چې دی نه هغه دویمه شمیرې ده نو سبا فرمایي ذلک یوم الوعید دا هغه ورځ د وعدې ده چې په دنیا کې ستاسو سره وعده شوه دوه قسمه وعده شوې وه یو قسم وعده د نیکانو سره شوې وه چې نیکان خلک چې کله نیک اعمال وکړي د هغوی لپاره بشارت دی دا خلک کامیاب خلک دي د جنت وعده ده یو قسم وعده هغه د جهنم وعده وه چې د بدانو د نافرمانو د کافرانو فاسقانو فاجرانو سره وعده د جهنم شوې وه نو الله پاک فرمایي دا ورځ د هغې وعدې ده چې نن به هغه وعدې هغه پوره کېږي چې د نیکانو سره د ښه وعده وه او د بدانو سره د جهنم وعده وه هغه به پوره کېږي عکرمه رضي الله تعالی عنه فرمایي عکرمه رحمه الله قال ان الذين يفرون في البحر يفرقون في البحر کم خلک چې هغه په سمندر کې هغه هلاک شي فتقسم لحومهم الحيتان د دې غوښې مهي هغه ګډې وډې کې مهي هغه وخوري فلا يبقى منهم شيء الا العظام هډوکي چې دی هغه پاتې شي او غوښې دې مهي وخوري فيلقيها الامواج على البر نو دا چپي د هډوکي چې دی هغه وچوبي کوي فينقص العظام حتى تصوير النخرة نو دا هډوکي چې دی هغه په وچوبه باندې د دریاب د سمندر په غاړه باندې وي تر دې چې دا کمزوري شي ریزه شي فتمر بها الابل په دغه طرف باندې هغه اوښ تېرېږي فیأکلو نو هغه هډوکي وخوري کمزوري شوي هډوکي دې هغه وخوري ثم يسير الابل فتبعها ثم تجيء بعدهم قوم نو دا اوښ د دغه ځای نه لاړ شي او هلته چې دی نو هغه دې هغه لوی ملوکې اوښان وغیره نو دغه هډوکي د اوښانو په ذریعې چې دی نو د هغې اوښ نه هغه وځي نو دا پراته دي نو فینزلون منزلا نو دغه علاقې ته چې دی نو هغه یو قافله راشي کله چې قافله راشي نو دوی دا اوښان راواخلي او په دې باندې اور بلکي فیأخذ ذلک البیع فیوقدونه نو دې اور بلکې ثم تخرج ذلک النار بیا دا اور مړ شي
فتجيء ريح فيلقي ذلك الرماد على الارض. نو دغه اډوکی چې د اغینا خوشان شو بیا خلک چې دنه هغه بل خو د اغینا ایره جوړه شوله بیا هوا راشي او ایره چې دنه هغه په مخ د ځمکه باندې خوره ولا چې دنه هغه لاړ شي. ګوره د سمندر نه کوم طرف ته چې دنه د انسان هغه ایره چې دنه هغه لاړ نو فاذا جاءت النفخه کله چې د نفخه یعنې دویم شپېلې وواله شي دلته د دویم شپېلې تذکره ده. کله چې د دویمه شپېلې ووهله شي اسرافیل علیه السلام دویمه شپېلې ووایي نو دغه کس چې په سمندر کې هغه هلاک شوی و او د هغه د وجود ذرې هغه په سمندر بلکې په وجود په ځای په ځای باندې هغه خولې ولېدلې دي. نو کله چې دویم شپېلې ووهله شي خرج اولئک واهل القبور نو دغه خلک چې کوم هغه په مخ د ځمکه او په سمندر کې خواره واره شوي دي دغه او په قبرونو کې چې کوم خلک دفن دي دا ټول به چې دی نه هغه راپورته شي دا ټول به ژوندي شي. په دغه وخت کې به د دې سره بیا حساب کتاب چې دی نه هغه کولی شي. وجاءت كل نفس او په دغه ورځ باندې به راشي د هر یو نفس د هر انسان سره برابره خبره ده د انسان کافر دی که مؤمن دی او که نیک دی او که بد دی معها د ده سره به سائق وشهید یو به د ده سره هغه شړونکی یعنې یو به بوتلونکی وشهید او یو به د ده سره چې دی نه هغه ګواهي. دا دوه فرشتې یا دا څوک د وروسته تفصیل راځي دا دوه قسمه خلک به د ده سره یي او دی به یې روان کړی. د دې نه څوک مراد دی عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه فرمایي سائق یسوقها الى امره دا سائق دا شړونکی د ده رابوتلونکی دا به دله رابوځي الى امر الله تعالی د الله حکم چې نن به د ده په باره کې هغه فیصله کېږي. وشهید او ګواه چې دی یشهد علیها په ده به ګواهي کوي بما عملت ده چې څه اعمال کړي دي د هغې ګواهي به کوي د ده سره به یو ګواه هغه او بل روایت کې راځي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي السائق الملك دا سائق دی چې به څوک بوځي دا به فرشته والشهید او ګواه څوک دی العمل د ده اعمال د ده اعمال دا په ده باندې ګواهي ورکوونکي دي دا به د ده سره ګواهي د اعمال او د ده نه بوتلونکي چې دی نو هغه به څه فرشته او بل روایت کې راځي امام بغوی رحمه الله روایت نقل کوي چې دا سائق من الملائکه دا به د فرشتو نه یو فرشته دی چې کوم بوځي او شاهد دا ګواه به سوی من انفسهم الایدي والارجل دا به د ده لاسونه خپې او دا به د ده باندې هغه ګواهي کوونکي وي. قرآن مجید کې څه راځي کله چې د دې انسان خلاف د ده لاس خپې ګواهي شروع کړي نو دی به د خپل لاس ټولو اندامونو ته وایي تاسو له څه شوي دي چې زما خلاف هغه ګواهي ورکوئ. دې به ورته څه جواب ورکړي؟ دې به ورته وایي موږ هغه ذات نن ګویا کړی یو کوم ذات چې هر څیز له هغه ګویایي ورکړې ده هغه ذات چې دی نه هغه موږ نن ګویا کړی یو موږ چې دی نه هغه خبرې ګواهي ورکوو. نو دا خپل وجود چې انسان هغه په یو کمره کې بند شي انسان چې دی نه هغه نن دغه حالت ته رسېدلی دی موبایل راواخلي په برستن کې دی پټ شي دی وایي ما چې دی نه هغه څوک نه وي دی په دې موبایل کې قسمه قسم څیزونه ګوري دی وایي ما هېڅ څوک چې دی نه هغه نه وي په غوږونو کې چې دی نه هغه هېډ سپرې اخلي ما څوک چې دی نه هغه نه وي زه په برستن کې پټ شوی یم دا ته چې به کوم سترګو باندې لیدل کې دا ته چې به کوم غوږونو باندې اورېدل کې دا چې به کوم لاس کې دا موبایل نیولی دی دقه به ستا خلاف ګواهي شو دغه برستن کې ستا سره دننه ګواهان موجود دی که ته هر طرف ته هغه لاړ شي د دنیا په هر ګوټ کې هغه پټ شي دلته ګواهان هغه ستا سره موجود دی دا به ستا خلاف هغه ګواهي ورکوي. که ته بیا ډېر د قیامت په ورځ ډېرې چټې وباسې چې تاسو خو به زما په سره هم جهنم ته ځئ تاسو خو ورته ووایې او ډېرې ورته چټې وباسې خو نه دا هغه ذات ګویا کړي دي چې هر څیز له یې هغه ګویایي ورکړې ده دا د هغې ذات د حکم تعبیر دي نن دې به نن ګواهي ورکوي نو د انسان خپل لاس او خپې به د ده خلاف ګواهي شروع کړي نو دی به د بل چا نه د انسان یو بزرګ وایي که نه وایي کله چې انسان وایي چې زه یو ګناه وکړم دی داسې ځای ته لاړ شي چې هلته الله پاک دی دی یو داسې ځای ته لاړ شي چې د ده خلاف څوک ګواهي ورکوونکی دی او په دنیا کې که وګرځې داسې یو ځای نشته چې هلته الله نه دی نشته او داسې یو ځای نشته دی چې د ده سره به د ده دا اندامونه هغه نه وي دا اندامونه خو خامخا د ده سره
نو هغه وي د خلافت دا کوي ورته نو لہذا چې داسې یو ځای نشته دی چې هلته کې زموږ اندامونه او الله هغه نه نو ولې انسان چې دی او که بالفرض د انسان د هغه ګناه وشي دی وایي زما نه غلطي وشوله دی بیا خپل رب ته توبه ولې نه وباسي چې دی خپل رب ته توبه وباسي دی د خپل رب نه د خپلو ګناهونو هغه بخشش هغه وغواړي چې دغه رب ورته هغه معاف نو انسان له اول پکار ده چې د ځان د ګناهونو وسره دویم خبره دا ده چې بالفرض د ده ګناه وشي دله بیا پکار ده چې د خپل ګناهونه